د وطن حیات محمد خان شیرپو مرګستیا هم کړې وه. بیا د هغوی نه پس ته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو مرسته هم کړې ده او د هغې نه پس ته چې کله موقع راغلې ده په مونږ سخته راغلې ده، په مونږ ته ستاسو ضرورت راغلی دی، نو په هره موقع کې ما سره هم تاسو مرسته هم کړې ده. ستاسو زمونږ د مشرانو اوس دا د کشرانو هغه تعلق شروع شو په هره موقع باندې. که هغه دلته مشران موجود دي چې د حیات خان په وختو کې تاسو هغوی سره پوره مرسته کړې وه او پښتو هم کړې وه. بیا د هغې نه پس ته چې دا کم صورتحال نه او کم دغه نه مونږ تیر شو مختلف مرحلو نه هر ځای کې تاسو په اتفاق سره هم دغه کړی دی. نن هم دلته کې راتلو بنیادي مقصد دا چې دا یادګیرنه تاسو ته وکړو، دا درخواست تاسو ته وکړو چې څنګه چې مخکې تاسو ښه په اتفاق سره راپاڅېدلې وې هغه شانتې به بیا په اتفاق سره راپاڅئ او صرف چې خپل ووټ په دغه کوئ، ستاسو تعلق شته، ستاسو ملګرتیا شته، رشتې هم شته، هغې ټولو پسې به هم ګرځئ او دا به کوشش کوئ چې ټول چې دی هغه مونږ د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو له دا ووټ استعمال کړي. عزتمندو، زمونږ دا الیکشن دې ځل چې دی دا په دې اهم دی چې په دې تیر الیکشن کې موږ سره څه شي او کم طریقې سره چې په زور الیکشن موږ نه واخیستلی شو. دې ځل به موږ دا کوشش کوو چې هغه ټول کمې او هغه ټول هغه هر څه چې دی چې هغه خپل دې کلي نه پوره کړو، په اتفاق سره راپاسو او په 8 فروری باندې دې ځل الله تعالی هغه ورځ موږ له داسې ورځ راکړه چې هغه صرف د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ورځ ده. نو په دغې ورځ باندې چې ښه په اتفاق سره ټول راپاسو، خپل دا ووټ هم دغه ته بکسې کې واچو، دا خپل د میندې خویندو ووټ هم چې دی هغه بکسې ته ورسو او بیا د هغې پورې هلته کې ناست یو چې څو پورې موږ ته رزلټ نه میلو شوي او څو پورې چې دی ګنتي پوره نه شوې چې هغې پورې موږ هلته ونه خوځو. په دې کې به دا 30 ورځې دي چې دې کې تاسو لږ محنت وکړئ انشاءالله. د هغې نه پس به د مشر د خدمت شروع کېږي او انشاءالله تاسو خو لیدلی دي چې ستاسو کله څه خدمت راغلی دی په هغې کې مشر تاسو نه رسته شوی نه دی، څنګه چې تاسو په څه وخت کې نه یې رسته شوی. عزتمندو، د هغې نه پس یو ځای مشترکه طور باندې د دې کلي خدمت په هم کوو، د دې علاقې خدمت په کوو او ستاسو په وینا باندې به انشاءالله د علاقې کارونه به ټول به کېږي. زه خصوصا د خپل د مشرانو ډېر زیات مشکور یم چې په دې یخنۍ کې دوی رالل او وختي راسره انتظار هم کوي. دا قرباني او دا جذبه چې زه ویدم نو انشاءالله موږ له څوک شکست نشي راکولی چې دا جذبه وي د مشرانو زموږ دا جذبه وي نو ځوانان خو به انشاءالله هغوی به خپل پوره کردار زه اخره کې یو ځل بیا د ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. انشاءالله اخره کې به بیا پوره یو کلي کې ټول چکر به هم لګوو به هغې کې به مشترکه ټول راپاسو به او ټول به ګرځو به دا خپل د دې کلي دا اتفاق چې دی دا به د ټول 400 ته ټول پښتونخوا ته به یې ښو. ډېره مهرباني.